بیان 13 جمعه باندې حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو. یو حصہ دا پاتې وا چې ادریس علیه السلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم یو کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه. تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید، جہنم ما ولیدو، نو الله ستا د قهر او د غضب نه مې وزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی. زکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا یې، بے پروا دا معنا دا چې ټول دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې د هغه دادې چې دې به دې چا پروا نه لري. دنیا به ټول دته محتاج ای او دے واحد ذات دے چې دے بچاته محتاج نه. کتا سو خیال وکي الله تا علماء قدیم وای، قدیم په علمی دنیا کې تعریف داده چې قدیم څه ته وایي؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وایي چې داغه ابتدا هم نه او انتها هم نه. بلکہ تاسو خیال وکئ علماء وایي چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ور سره څوک نشته. نو هی وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړي. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې، نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه پاتې بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي، دا سپوږمۍ به ماته شوی وي، دا نور به مات شوی وي. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور وراني. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي، نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نہ مردار خر جوڑ دے، سو کے خپرا کاگی، سو کے لکیرا کاگی، سو کے غوگرا کاگی. پاکستان دس شے دے لکه په پټی کې چې خر مرداري او دادا سپی په اخته.
او بیا دغه سپوته چې ورنږدې کېږي خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خولای پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتی تام ورپسې نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپی پې اخته دي بیا په سپو کې اقسام دي ډېر قسمه دي څوک په یو رنګ کې دي څوک په بل رنګ کې دي څوک په بل رنګ نو قرآن کریم داغه جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې نو لفسدتا دا دواړه به وران شي بیا د دې په وجود دلیل څه دی د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه دا دومره لوی سړیو چې د روژې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول یو شپېته یو ختم به د ورځې کولو سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې او یو ختم به د شپې کولو یو ختم به په تراوو کې کولو په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو د شپې یو سپاره او شپېته ختمونه به ځان لګو دا دومره لوی سړیو چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړي 40 کال نن چې دا په لوی خلوتونو کې ناستی خدا که 40 ورځې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب کتل سي کمولال ورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت دي او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی الکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده پرون مې ولیده ورته خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاندي دا نه کوي چې یو خښ راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوالو شي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې ته غریب سړی دله نه چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سوویستو د جمعات په صحن کې به کېناستو
یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې به کېناستو نو طالبان ورته صاحب یخني جمع ودا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی لا ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پوما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکاته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی طلبن وی شگفت بازار د عمر نه بجوړ وی همیشه گلزار د عمر رنگا رنگ میں وی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیمہ د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈائے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګورې ډېرې د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا هو امام ابو حنیفه نن مونږ سار چې راپاسو لکه د ټپوس بچی د ټپوس د بچی غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کی لندن کې څو مارګریټ تھیچر سره نکاح وکړو که الزابتی په نکاح کړه څه خلاړو خوراک سکاک بو کی او راځي دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دی او شپې ته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دی او سل پکې پاس پتالونو کې پراته آسمانی طوفان کرا نن ستا ملک د زمکه د قهر په لپیټ کې مده او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بیا خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم غلا شو خلک پکې مش ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا زب بم خلاص ها کمزه مونږ په دې درکیو چې اسخات پاتې چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګور کدا عذاب ستاسو کورونو ته درننه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد لري مونږ ملک دا شی ها یو حکیم له یو سړی پلار راوستو پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو هو پوهیږي خېټه خرابه حکیم ولد جمال کوټي جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو
چې دستونه شروع شونو سلشپک شل دسته چلاړو نو زوی راغی حکیم ته وای چې حکیم صاحب اپلار خو می دستونه نه ودري ویل خیر دې بچیا چې دا فاسده ماده تیوزي پرېده چې جاری یو ګنټه دو پس ولا بیا راغی وی جی خو کټ کې پریوته سترګې کویو کې وګرځي او دستونه اوس خو د ناس تم پاتې نشو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي مړه سبا د سرخو ګومه خو راغی ویل د پلار می زن کدن دې دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بې اختیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو می مړ شو ساته وته ویل ساوتوی خیر دی خو چا فاسده ماده پکې پاتې نشوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نن هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړی دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لګو وایي چې دا د نوخار ډزو والام ولې ونه نیوه دام ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دام ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو ویني سي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمار زامن دا خوشامندګر دا تالی ساټ تاسو به نور ذلیلیږئ نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وی او تاسو ته خاوره زوکتا کمړم نوراشي په قبر می متیازه تراش دې درې قسم خلق د الله صدا ملک تباہ او نور به تباہ کی د دې د پاریس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پاریس قانون نشته د نواب په واده کې په پیټو شراب سکلې کیږي هغه د پاره اس قانون نشته په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي هغه د پاره اس قانون نشته قانون ارچا د پاره مساوي پکار دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګا چې چرته ګوټو بني قانون دی ته وي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه دا تاسو تجربه وکړئ داوا پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داوا وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده پرناله پیژنئ دا د کوټه او بچی پکې بار غرزي مجسټریټ
پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه. فوراً تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کم ځای مزه د پاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا ده مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي کتا غ تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ ته مرګ لو درته بولی و د خریزو په خان راپورټ کې په خان نو صاحب د والو نه باندې منډې تیزی وي او که خان راغی او پتاي راپورټ کو نو بیا ته د ځان دا تماشا کوه چې سرمندر نه په بلاړی او کناړي. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وي پاکستان کې انصافونه چرته پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف ہے نن ستا د میلونو اوړه دا د اوړو میلونه چي دي د دې اوړو د میلونو اوړه د پاکستان بنگلو تا سپیشل بوره په میاش کې دوزي او د هغه میلونو هغه اوړه چې سړی روټۍ پکې اوړه کړی وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بوره په ما خرڅي. دا اورېدو درته نه وایم دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زه ورته چې شمدید ثابته کړم نو ستا بنگلې لا چانکړی وړه کینی ورکې دې میلونو والا ولا قران دا سمره میلونه چې ستا په دې پیښور کې دي د وړو مالکان رونی سي او د دې الماره سورته برات ورته راو باسا چې په میاش کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمي هغه وټ کټ بیا د غریب نوزي هغه له سپیشل بوره او مالا د بوره بوره دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی د میلیونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موړه را لېږي چې په غریب خرڅېږي او بنگلې لکه مې بورای لېږي چې خانانی خوري دا ستا د ملک انصاف دا هغه د ضیاء الحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وی اسلام اسلام دا نن دې مولیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چرته شریعت دې په ملک خوب هم مګوره خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلاو شي ستا د ملک دا انصاف دی چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټه د دې کمیټه میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټه میر تا امریکې ته څه لېږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څه دي د په امریکا کې څه زده کړه او مونږ لی راوړه قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک کې تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک کې اوبه مفت نشي څکلی اوبه چې خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي هغه هم څه ملک
په یو ملک ستا د ذات جوړ کړی کور یو کور